بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النصفیہ، درس نمبر شپږ دیرشم، 36 نمبر درس. خلافا للسفسطائیہ. مخکې تاسو ویل چې حقایق د شی ثابت دي، علم په حقایق د شی د متحقق دی. علم ما درته ویلو چې د دې په اصطلاح کې په معنی د یقین دی او متحقق په معنی د ثابت دی. نو حقایق د اشیاء په اعتقاد زمون کې دا ثابت دی څنګه په نفس الامر کې، او یقین په دغه باندې ثابت دی. یقین په څه دی؟ په دغه باندې په حقایق د اشیاء نام ثابت دی. خلاف للسفسطائیہ، په دې مسله کې خلاف ثابت دی سفسطائیو بی دینانو لرا. نبراس ما نه پاتې شو، نبراس ولا لیکلی دي چې دا د فلسفو د همقاو ډلې، فلسفو کې همقاو ډله ده، د غینوم د سفسطائیه. او بیا یو مولا صاحب دی، هغه بالکل دین انکار کړی دی او چې سفسطائیو کې تقسیم نشته، بس دا هم یو ډله ده. او بیا نبراس ولا ورته جواب هم کړی په دې ځبان چې نه تقسیم پکې شته. بهرحال خودم رستازو ذهن شریف دا خبره واغستله چې حقایق د اشیاء ثابت دی او یقین په دې ثابت دی او په دې مسله کې خلاف دی سفسطائیو لره. هغه دا نه مني. ادا تا بار کوم زینه د دې د تفصیل تا شروع کړی دی چې یو عنادیه ده، یو عندیه ده، یو لادریه ده. نن درته هغه کې تحقیق دی کوي چې عنادیه ته عنادیه ولې وای، دو وجې دي. اب دې بیان کی، یو بناکت بیان کی، یو بز خارج نه بیان کی. عندیه ته عندیه ولې وای، دا غي وجه ورته بیان شي. او لادری ته لادریه ولې وای، دا غي وجه ورته بیان شي. چا شکیان دي او بیا پدې کې شکیان دي چې موږ شکیان یو. نو علاج یو ما هغه چې بچا صاحب درته ویلو چې لیټر به پیدا کی او ورته به نږدې کې بس دا یو علاج دی، سینما دي کی. خلاف للسفسطائیہ فإن منهم بشک بعضی پدی کی برنا کې تور تبر لیکلی دي کما هو مذهب العنادیه. بشک بعضی پدی کی منهغ دي ينکرو چې انکار کوي حقایق الاشیاء، د حقایق د اشیاءونه عناد په مخ کړی دي. ويزعم دي ګمان کې چنه او هم و خیالات باطله، داس وهمونه دي خیالات باطله دي. حقایق د اشیاء بالکل شتنا وهم العنادیه، او دا عنادیه ډله ده. عنادیه ولی وی ما درته ویل چې لاندې ناکد سلی کلی دي لعنادهم الحق، ځکه دي د حق سره عناد کوي، ځکه ورته عنادیه وی. عناد د څه سره کوي؟ د حق سره. شی ثابت دی او دې انکار کوي وینشته. دا اوهام دي، کته ورته دا څه دی وی، دا ستا وهم دی، مړ کتاب نشته ورته ډون خونه دا څه دی وی، دا وهم دی او خیال له. نو عناد په مخه کړی دی. عناد سوی ورته عنادیه ورته وی. پوه شوي؟ لکه پنځمال ته ویل چې پنځپیرانو و بیانو کې مداډه ديشته. ته ورته چې استمداد د اولیاء او د صوفیو په مشاهده کتلې دی او چې ما आवाजو کو پیر سیبراغ ولاس نه نیو مبونه بارکم مدد کړي وې دا ستاسو وهمیات او خیالات دي. دا درته شیطان راغلی، لکه د خنزیر بچي شیطان نه دی وینه، دا وهمیات او خیالات دي. نو دام سفسطائیه دي. ها دام څه دي؟ دام سفسطائیه دي. حقایق ته څه وایي؟ وهمیات او خیالات وایي. حقایق ته وهمیات او خیالات وایي. راځه ورپس. ومنهم بعضی پدې کې من هغه دي ينکروا ثبوتها، حقایق منی، حقایق د اشیاء بوي خو لیکن انکار د ثبوت نه کوي. سمانا په نفس الامر کې ثابت نه دي، دا تابع زمون د اعتقاد دی. بس دا رزلان تو تبیر وی بیره ته توت وی، تو ورته دا توت دی وګوره ثابت دی، ټول خلک دنیا وی توت دی. اینه مړه دا سستا اعتقاد ورته توتی وی، زمو اعتقاد ورته د بیره دی. ته ورته د اسمان دی وینه د ازمکه ده، زمکه ته اسمان وی. د ثبوت د حقایق د شیو نه دی منکر دي. حقایق د شیو منی د ثبوت نه منکر دي.
کستا ورته عقیده ذهن جوړ شو چې دا کتاب دی خو کتاب دی کته دیوال دی دیوال دی تابع د ذهن د ذاهن د اعتقاد د معتقد غني د خطر ته خدای عندیه الکه غبل کی یو خبره پاتې شو غوري ښا چې ما درته چې هغه کې دوه وجې دي یو ناکت یو بزو خارج نه وي چې هغه حقایق د شی نه مني یو خدا لعنادهم الحق او یادا چې عناد ماخوذ د عند نه دی انا دنا دی انا دنا د ماضی صيغه والا خلک وای انا د ان الطريق تلار نه وړې دو انادیه د سنه ماخوذ دی د انا د من الطريق نه انا د من الطريق سمانا لار نه وړې دو دیم د لار نه وړې دي کنه د حق لار نه وړې دي ځکه ورته نه دی دا دوی مواجه ومنهم بعض پدې کې منغه سوق دي ينکروا ثبوتها چا انکار کوي د ثبوت دغه حقایق الشیانه ويزعم ان ثبوتها في نفس الامر په نفس الامر کې نه مري بلکې تابع د اعتقادي مري دا قدرته وي ويزعم دي ګمان کې چنه دا حقایق د شیو دا تابع د اعتقاد زمونږ دي حتی دی وي ان اعتقدنا شیء کوم عقیده جوړ کوي شي د جدا جوهر دي فجوهرن بیا جوهر دي او که عقیده مرده جوړه کې جدا عرض دي فارض بیا عرض دي او ان اعتقدنا قدیمنا کا قدم ورته جوړه ک چې دا قدیم دی فقدیم بیا قدیم دی وین اعتقادنا حادثا فحادث او کا قدم ورته جوړه ک چې دا حادث دی بیا حادث دی نو شاوی زمون د اعتقاد تابع دي الګه پوښولي وهم العنديه دا ورکه عنديه ډله دا کوم ډله ده عنديه شپږم لیکلي دي نسبو الى عنده دا منسوب کړي شي دي عندته په معنی د اعتقاد انده په معنی د اعتقاد راځي کما یقال خلق وی کنا ها ان هذه المساله عند ابي حنیفه رحم الله کذا دا مسله د امام سے پنځ دادا دغه په عقیده کې دادا نو اندیا د اعتقاد والا چې دی اشیاء د خپل اعتقاد تابع ګرځي اشیاء د ستابع ګرځي د خپل اعتقاد تابع ګرځي دا اندیه شولا پدیم پوښوي امنهم او بعضی په دې صفسته یو کې منغه سوق دي ينکر العلم چاغي انکار د علم نه کوي په ثبوت دشي او پلا ثبوت دشي یمون نه پویګو دا شی ثابت دی کنه موږ ته علم نشته او ثابت نه دی موږ ته علم نشته ورته ته موجودی کنه یما ته علم نشته ته موجود نه نو یما ته علم نشته تاسو شي نو اور باندې پویږي سن پویږي ويزم او دې ګمان کوي انه شاک چې دې شکی دی یزه شکی اما ته پته نشي انکار کوي د علم نه په ثبوت دشي او په لا ثبوت دشي او ګمان کوي چې شکی هم پدې کې حکم نشم لګولي ما ته پته نشته ما ته علم په ثبوت دشي او په عدمي ثبوت دشي نشتا زه شکیم او وشاکن فی انه شاک او شکی دی پدې کې چې زه شکیم په خپل شکیوالی کې کوم شکی دی وحلم مجرا او د سیوی راواله بیا پاغي کوم شکی دی چې د شکی دی بیا پاغي کوم شکی دی چې د شکی دی ها وهم الادریه دا الادریه دا خنان دي چې ورته توسل په زوات فاضله څنګه دی ولادری دا ما ته پته نشته ودا ايو مولو کنه ډیر باټي به کولی نبیا یو کس ورته چټونه ورک چټونه وته ورک نغه چټونه چوکته ودا هغه علماء حضرت شیخ صاحب چې ورته وی کنه ودا چې هغه وروړي ودا دغه کار دی هغه ته ورکوي موږ په دې لادری نه پویږو خو دا زمون کار نه دی دا لادری بیا دغه خلک دي چې غنه سم د واضحه مسلې ته پوسمو کی نو بیا غوي چې ما بیا خلک نه خوخی چې د خلکو باندې جرح کوي بیا مې راغواړي نه بیا مې دنده بنديږي نو دا دغه خلکو کار دی چې غي سره په خدای توکل کړي او راځي خدای غني او د چا پروا نه کوي دا دغه کار دی موږ نه پوي دا لادری ډاله ده په خبره باندې پوښښ کنه ځان نه بلادری نه جوړوي ښا چې مسله درته معلومه یو تاسو د نو شي او دا سیدا ګنې بیا ورته دا اورواګي درچي د چا د پیسو د چا د یری پرواګانی باندې کوي تر دې خو پوي شوي حقایق د شی او ثابت دي علم په دغه متحقق دي خلاف ثابت دي سوفسته یو لرا
اوس د حقایق د شیو ثابت دي او علم په دې متحقق دي زمونږ د پاره د دغه دعوی د په اثبات کې دوه قسمه دلایل دي ولنا تحقیقنا یو زمونږ د پاره په اثبات د دعوه زمونږ کې دلیل تحقیقی مشتا او یو کر خلان دی راشه په خبره باندې پوه شو لیکنه نغلق لاندې راشه دوه کرخي کيو کرخه و الزامنا او بل زمون د پاره په اثبات دغه داوه زمون کې چې حقایق د شی ثابت دي او نه په متحقق دي دلیل الزامی مشته دي چې زمون د پاره په اثبات دغه داوه کې دلیل تحقیقی شته دلیل الزامی شته نو اول بچي قلم او کاغذ راوالي دلیل ولیکي چې منطقيان قياس او حجت او دلیل عبارت د شواهد نه غني وی چې مرکب د قضایاونه او د مقدماتونه وی دي توي دلیل او دي توي حجت او دي توي قياس او بیا تاسو ورې دلی وی چې ګوره دی قیاس په دوه قسمه ګرځي یو تسوي قیاس اقترانی او بل تسوي قیاس استثنایی نو قیاس اقترانی دی توي چې دا مرکب د سنه د حملیونه د سنه د حملیونه او قیاس استثنایی چې مشتمل په استثناء باندې هغه دی ته وي چې دا ورسوي مرکب وي د وضعیه او د رفعیه نه ناول په دلیل پیژني او بیا به دلیل تحقیقی پیژني بیا به دلیل الزامی پیژني ور سره به ضمنی قیاس اقترانی استثنایی پیژني بیا به شرع قید حل کول شي په خبر مزل کې ولکه تاسو پوښښ کدا سره لګیایا مسؤلی کی زر توایا چې دلیل څه توي چې مرکب وی جوړ شوی وي د مقدماتونو او د قضایاونو دا دلیل شو الکه تاسو په خبره باندې پیږی کنه سره جوړ شوی وي مقدماتونو او قضایاونو اما درته ویل چې مناطق دا مرادف د سګنی د حجت او د قیاس الکه حجت او قیاس د سنه مرکبي هم د قضایاونو مرکبي دلیل حجت او قیاس د دې پنځ څه دي شی واحد دي ترته ویلو کنو ویلی دا همیت شو کنه هم لیکل کنه دلیل د سنه مرکبي مقدماتونه او قضایاونه او دا د سم مرادف شو د حجت او د قیاس قیاس د سنه مرکبي قضایاونه پوښوي ځیا اصول کې قیاس په دوه قسمه دي صدر کې کمزوري دي نو هغه ته بدا فیدو کی کنه یو توي قیاس اقترانی او دویم توي قیاس استثنایی پوښولې او قیاس اقترانی د سنه مرکبي د حملیونه موضوع حملیه وایا عائشہ وسی صغرا او کبرا دواړه سي حملیه وی یو پکې صغرا راځي یو پکې کبرا راځي یو پکې مکرر هدی او ست راځي مکرر پکې سره راځي هدی او ست راځي او چې بیا د هدی او ست راوالي او د اسقاط هدی او ستو کې لاس ته اتوماتیک نتیجه را پروزي نتیجه ملوش په خبره باندې پیږي کنه او دا غي مثال تاسو به ویلي په مرقات کې تاسو ویل نور کتابونو کې ویلې دي ځان سره ولیکي العالم حادثنا د قیاس اقترانی خچ استثناء پکینی او حملیون مرکبی العالم حادثنا عالم حادث دی صغرا وتکید لانه متغیرنا ځکه دغه تغییر راځي دا قضیه حملیه ده دا صغرا شو کنه اوس کبرا کیده وكل متغیر حادثنا او هر یو متغیر حادث دی نو ما درته ویل چې دی کې حدی اوسط مکرری دا متغیر دا پکې حدی اوسط دی او چې کفلی ته مخ کې شپږ کلمې تیری کې نو خپل به وی چې دا بالکل مکرر دی مکرر شو کنه شو لکه صغرا کې مراغ کبرا کې مراغ او صغرا حملیه وا لانه متغیر او کبرام حملیه ده وكل متغیر حادث او بچي حدی وسطنا ساقط کا نتیجه لاستراغه فالعالم حادثنا او بل نقطه مورا دا شکل اول لخه
دا قیاس اقترانی قسم د شکل اول له نو پدې کې دا قاعده کلیه یاد کا چې په قیاس اقترانی د شکل اول کې دې کې شرط دادی ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا په کې شرط دی د صغرا ته دی وګوره لانه متغیرن زکه دې متغیر دی ایجاب د صغرا شو کنه شو وکل متغیر حادثن کلیت د کبرا ګوره کله راغی کنه او هر یو متغیر حادث دی نو چې بیا اسقاط د هدي وسطو کې نتیجه ودا شي فل عالم حادثن بچي پوښوي کاسه لګي آیا پوښوي دا قیاس اقترانی اوس راشه قیاس استثنایی ته بس کم زیتا په یو قیاس مندي کې استثناء لیدله ودا قیاس استثنایی دی څه دی لکه د جوړیږي د سنه د مقدم او د تالینا د سنه د مقدم او د تالینا او د مرکب د قضیتین نه د سنه قضیتین نه ایو تسوی وضعیه ابل تسوی رفعیه د دینه جوړیږي او دې کې چې کوم نتیجه راځي هغه په استثناء سره راځي ښه نتیجه په سر راځي په استثناء سره حاصلېږي نو که شرط استثناء د عین مقدم نوا نو نتیجه به د عین تالی نوي وایا که استثناء د سنوا د عین مقدم نوا نتیجه به د سنې د عین تالی نوي او که استثناء د نقیض د مقدم نوا نو نتیجه به د سنې د نقیض د تالی نه کنه یا او که استثناء د نقیض د تالی نوا نتیجه به سي د نقیض د تالی نه وي راکه جلالین چرته پکې ولګو مغه یوزي کې لګولې ده یو آیت کې درته لګو مخه پوه شوي دا قیاس استثنایی چې کوم راغلی دی نو دا ما درته ویل چې دا د حملیه هوایا د وضعیه او د رفعیه نه سره دا مرکبي او په دې کې نتیجه څنګه حاصلېږي وایا ارته مونږ په استثناء سره حاصلېږي کنه تاسو خو یاروم لیکلو مات ما سره خبرې نه کوي منطقيان چې کم دی کنه شرط مناطق مقدم وي شرط سوی مقدم او جزاء ته تالی وي او نحویان وته سوی شرط او جزاء وته وي او مناطق ورته مقدم او تالی وي قران کریم ته جراشي ول لسمه سپاره ده او سوره انبیاء ده ول لسمه آیات دل ترازی لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا سموي لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا مشرکان وی چې خدای تعالی د پاره بنات شتا بیبي شتا رب کریم وی کوم اراده کړي وي چې اونې سو عبس لرام لاتخذناه من لدنا خامخام بني ولي وي دغه عبس لرا الله وی لرا من لدنا من عندنا من الهور العين کوم بیبيان نیولې مون سره چې دا کوم هورانی دي دي کې هم ځان ته جوړ کړي وي فرشتو وغیرہ کې لاتخذناه من لدنا مون بدا مون سره چې کوم دي غهورانی هغه کې هم نیولې وي نو تالیخ باطل له فالمقدم مثله دلته ګورا لو اردنا کچرت زمونږه را د شوي وي دا مقدم شو کنه الکه شرط منطقيان سوی مقدم او بیا د شرط جواب دغه سوی جزاء وته وي او دی ورته تالی وي تو لو اردنا دا مقدم شو او جواب د لور حواله لاتخذنا من لدنا نو تالیخ باطل وکنه فالمقدم مثله او دلته استثناء د نقیص د تالی ده نو چې استثناء د نقیص د تالی وي نتیجه به د نقیص د مقدم ور کوي خبره باندې پیږي کنه پیږي لکه
او بیا راشه اخر کې وی ان كنا فاعلين یا دا ان نافیه دی بیا جزاء نه غواړي یا شرطیه دی جزاء غواړي ان كنا فاعلين کوم کې وی ذالک دغه لکن لم نفعله فلم نرده لیکن مونږ دغه نه دی کړي استثناء د نقص د تالی شو فلم نرده نتیجه نقص د مقدم راغله نو مونږ اراده نه د کړي دا کارم نه دی کړي نو اراده مونږ د دې نه د کړي بیا وره ان كنا کن شرطیه دی جواب محذوف دی ان كنا فاعلين کوم لهوی کون کې وینو اردناه مونږ به اراده کړې وې نو دلته استثناء د نقص د تالی ده نتیجه به سي د نقص د مقدم وي اي فلم نريده مقدم اردناه کنا اردنا دي او دا مثبت دي او نقص فلم نريده دي نو استثناء به د نقص د سي د تالی وي خبر باندې پوښلې کنا فلم نريده نه استثناء د نقص د تالی و نتیجه به استثناء وي تنقص د مقدم وي کنه فلم نريده نوراشی کتاب ته توستما ګوره یو تقریر تیر کو تقریر سو تقریر دو ما درته ویل چې ګوره ولنا تحقیقا و الزاما دی ویلي دي کنه دی ویلي زمونږ د پاره په اثبات دغه داوخ په لکه چې حقایق د شی ثابت دي او علم پدې متحقق دي زمونږ د پاره په اثبات د خپل داوا کې یو دلیل تحقیقی دی بل دلیل الزامی دی ما تا جو سره خو کو او درته وی چې اول دلیل پیژنه او دلیل کې درته لاړم درته وی چې دا مرکبی د مقدمات او قضایاونه اما درته چې منطقيان دي ته حجت او قیاس هم وي بیا قیاس ته درته راکو شو او درته ویل چې قیاس په دوه قسمه دي یو قیاس اقترانی دی بل استثنایی دی اقترانی کې امرکبی د چانه صغرا او کبرانه ورسېدلی او هغه د حملیون مرکبی او یا دغه مثال هم درته پیش کول عالم حدیثون ولا پیش مکه پیش نه کوم او درته ویل چې قیاس اقترانی چې شکل اول والا د شکل اول قسم دی هغه چې راوال هغه کې سچ ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا سره دی د شرط هم بالکل بیا راغو قیاس استثنایی د چاغه کې استثناء راغلی درته وی چې دا مرکبی د مقدمو د تالینا چې منطقيان ورته شرط او جزاء وي ټیک ده جی بیا مې درته وی چې دا مرکبی د قضیتینو نه چې یو وسعی بل رفعی بیا تا خدای پاکو بخا تا تمادا کی ستیره کا چې که استثناء د عین مقدم نوا نتیجه به د عین تالی نه او که استثناء د نقیص د مقدم نوا نتیجه به د نقیص د چا ناراضی عائشہ وسی او که استثناء د نقیص د تالی نوا نتیجه به د نقیص د تالی ناراضی په خبره باندې پوښولې کنه نو چې کله تا دا تقریر به نظیر وریدو نو اوس راشه دلیل تحقیقی څه ته وایي چې کوم دلیل وایا دا هغه دلیل ته وایي چې هغه کې لند وایا چې کوم دلیل کې مقدمات مذکور ویخه مقدمات لکه څه صغرا او کبرا یا لکه څه مقدم او تالی نو کته د کوم دلیل مقدمات چې ثابت وي ای نفس الامر وي د څه وایا تا تماسوي دلیل تحقیقی هغه ته وي چې کوم دلیل کې مقدمات ذکر یا غدواړو کې ذکري صغرا کبرا وایا په قیاس اقترانی کې ذکري او مقدم او تالی په قیاس استثنایی کې ذکري خو چې دا ثابت وي یقیني وي نفس الامر وي نو دې دلیل ته کم دلیل وي تحقیقی بس خبره ختم نو دلیل تحقیقی عبارت شو داغه دلیل نه چې داغه مقدمات سوي یقیني او نفس الامر وي ولکه تاسو پیږي کنه پیږي او یو دلیل الزامی دی نو دا عبارت دی داغه دلیل نه چې هغه مرکب وي د داسې مقدماتونه چې مسلم عند الخصم وي هغه ته مسلمي
خو هغه کې صدق شرط نه دی ښا چې دا رښتونی وي بس صرف مسلم اندل سوي خصم وي لکه موږ سر بخاری کې وي بخاری کې مدوي چې پیغمبر علی السلام فرمای سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان ته کنزل فسق دی او قتال ور سره کفر دی نو خوارج راټوب کاغي وي چې دا غو زموږ داوا ثابت شو زموږ داوا شو ثابت شو مونږ وایو چې مرتکب د کبیره کافر دی ګوره مسلمان سره جنگ د ارتکاب د کبیره دی ګناه کبیره ده او مونږ وایو چې دا کفر دی که کفر نه وي پیغمبر علی السلام ولې وی چې وقتاله کفر نو مونږ ورته چې صبر وکړه دا حدیث مخکې اوس لګ ورشه اول جملې ته سباب المسلم فسوق نو سباب مسلمان ته کنزل دا ارتکاب د کبیره دی نو که ارتکاب د کبیره کفر وي پکار دی رسول الله مبارک ویلې وی چې کفر نه تفسق فسوق ولې وي دې ته دلیل الزامي وي ولکه ته په خبره باندې پوښولې که پوه نه شولې چې ستا مقدمات د دلیل وایا چاته مسلمي خصم ته مسلمي دي ته وی دلیل الزامي الګه پیږي په خبره باندې کته ته د بازي کسانو وي د غیر الله نه مدد غوښتل شرک دی څوک چې غیر الله نه مدد غواړي دا شرک دی څوک چې یا رسول الله وي دا شرک دی او ته ورته وي چې دا مانځه کې ختم وي چې السلام علیک ایها النبی کنا دا مانځه کې ته السلام علیک ایها النبی نه وي او مانځه نه بار وي چې یا نبی ول شرک دی یا دا مخلوق نه ختم مدد غواړي دا برا والا دارا والا دې الزامي دغه وي دلیل الزامي دي ته وي ولکه تاسو پوښولې نو کله چې دا دوه دی وریدل نو ټیم دی پوره شوی دی نو سبا ته به کتاب باندې پويږي چې دې وی چې ولنا تحقیقا او بیان دی وی چې و الزامن نو سبا ته به کې ان شاء الله مزلو کوي خو چرته چټي نه وشوي او که چټي شوی و نو زه یاد ساتي بیا کې دی شي ان شاء الله الرحمن جی چټي نه پسې درته وې مخه